الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. درود شريف اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. زمايدت بندرون دليلنا الاجتماع تعلق زمان دیو محترم برخوردان ورون و کشر مولانا نعمان شاه صاحب علوم دینیه و شرعیه و د فراغت او د دور حدیث د تکمیل د خوشحالی په بنیاد جوړه شوې. پدم د خدای لوی فضل او کرم د چې الله د دین علم ورنصیب کړ. علماو په دې اعتماد وکړ او دلې پټکې ورکړې او دته د علماو د طرف نه د خپل استادانو د طرف نه او د خپلې مدرسې چې کوم کې د دور حدیث او تراغي د طرف نه دا یو سند میلاو شو، یو ډیګري میلاو شو، یو نوم میلاو شو چې د نن نه پس تعلیم او کته د دغه کتابونو یا د احادیثو درس کې نو ساتي اجازه دا پدم د خدای فضل دی د په والدینو د الله کرم دی او تاسو ټول اهل علاقه او اهل محلي باندې د خدای کرم دی ټول په شریک وایو چې الحمدلله. قسم دی روح علم د خدای د شریعت علم د خدای د طرف نه لوی نعمت چالم چې الله د شریعت علم وایي دته ډېر لوی خیر میلاو شي، دته رڼا میلاو شي، دته د رب العالمین قرب میلاویږي او دې د الله په اولیاءو کې شمار کېږي. ولی څه ته وایي؟ الله قرآن شریف کې فرمایي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. اولیاء د ولی جمع د ولی ډېرې معنی دي. طالبانو په دې شرع جامع کې الحمدلله ولی کې استاد درته ویلي ولی امداد کوونکي ته وایي، ناصر ته، حفیظ حفاظت کوونکي ته وایي، رشته دار ته وایي، دوست ته وایي، قریب ډېرې معنی دي. د هر یو دلیل شته. و دلته د ولی نه مراد د الله دوست، الله ته نږدې، د الله چې په نظر کرم دی هغه خلک. نو دا ډېره تاکیدي جمله ده. د تاکید ډېر یو څو الفاظ دي، مؤکده جمله ده. الا خبردار، دا خبره غور سره وره، دا قابل توجه د توجه ورکوي چې اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. په دې باندې به هېڅ قسمه یره ني په مستقبل د یرې چې کوم ځای نه هلته به په دې یره ني. روح چې خېږي په دې به څه کفاحت ني. د قبر ته لاړ یره به ني، د آخرت ته لاړ یره به ني، په وزن د عمل کې یره به ني، په پورې وتو د جهنم د پاسه په پول صراط کې تاسو وایه یره به ني، حساب کتاب کې یره به ني. ولا هم يحزنون. او که د دین په دنیا کې کوم ښځې بچي مال دولت پاتې شو، بنګله پاتې شوه، نو دې پسې به هېڅ فکر نه لري. ولې حدیث کې راځي چې چا الله سو باسي نو دته خدای پاک دوزخ هم ښیي او جنت هم ورته دوزخ ورته وښیي. دغه دې ځای خو تا الله سره تعلق جوړ کړو، مسلمان کې نیک عمل جوړ کړو، دې نه بچ شي، دې خوشحاله شي. او بیا ورته جنت وښیي، دې له ور روانې چې د یو سړي یو پنځه باندې کچه ګوري
او اته شوکونی چې وداغې په ځای والا یو جرم بنګله ورکړي دې په هغه پنځه مرلې پسې خفه کېږي دې په هغې څه کوو لږو کچکولو بېکاره ځای کې دا خو پټه بنګله محل میلو نو د دنیا دا معمولي شی دا خو ما معمولي شي نظیر درته وښیم د جنت د خوشحالو مقابله کې د دنیا نعمتونه هېڅ شی نو دلته چې هغه هر څوک ویني په کلک دی دا زما کور ولګي او چې هغه حوره وویني د کور دا خپله بیبي بلا شیشه که زما خپل کار کوی ما ته خشته ښځه میلاو شوه ښځه نه ښځې میلاوېږي او خشته د دنیا خوشحالۍ میلاوېږي او د جنت د خلکو سره تعلق نه جوړېږي نو دې لا هم یحزنون د دنیا د آرایش او آسایش پسې به هېڅ فکر مند دا پې مقام یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه مرضيه الله تعالی جواب روحان نارا لېږلی وي اوس د الله غواړي خوشحاله دی اوس اولیا څه هر مرید وایي زما پیر ولی الله او څوک لا ځان ته پخپله د خدای ولي دا بله نه خلاص یو ځل مې طواف کوه د بیت الله شریف نو په دې مطاف کې یو پنجابي دا پنجابیان ډېر خدای ته رسېدلي خلک نه ګیره یو نه برید او خدای ته رسېدلي نو هغه په ټوپۍ په سر کړې وه څلور پنځه مریدان یې شاته ناست او شین رومال یې په اوبو اچولی و داسې بل شان سټایل د رومال یې جوړ کړی او نه ګیره او نه برید دواړه یې خرې دي په ټوپۍ په سر کړې وه داسې د ملا جرجک په شان اوږده ټوپۍ او په هغې یې لیکلي ولا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون ځان ته یې په ټوپۍ د خدای ولي لیکلی نو ما یاره مکه مکرمه ده او دا پولیس هم ډېر سخت خلک دی او حرم هم د بېادبي هم ده یعنی مې که پاکستان کې وي خو مضبوطه څپېړه مې درکړه دا ټوپۍ مې نه ناخوا خدای دې بې خوباسه ځان ته خپله ولي ویایت دی چې سجده چې کوې دا ټوپۍ په ځمکه د خدای د آیت بېزتي نه نه دا باندې خامخا خلک د خدای اولیا اولیا څوک ولي څوک د هغه دی چې الله تعریف کوي اولیاء الله څوک دي الله خپل تعریف کوي دوه صفته ذکر کوي الذين آمنوا وكانوا يتقون دا دوه صفته پکې وي دا ولی الله دی یو الذين آمنوا چې دا عقیده ایمانیات برابر عقاید او د یو سړي عقیده خرابه ده نو که 50,000 خرقې او چوغې ورته واچوې او 15 شپېته ګزه پټکې دې ورته او په سر دې ولا ښه مضبوط رومال هم کېښاو او چغېدلې پڼې دې ورته واچوې خو عقیده خرابه ده قسم دې د خدای ولي څه کې چې دا د دوزخ شاک دی عقاید رسول ناول پکار چې عقیده دې ټیک وي د ایمان کې شک کوم او ټول مریدان عقیده هم بیا خبره عقاید یو ډاکټر دی زموږ دا حالاته کې ما سره یو ځل ملو ما دوی ته زموږ پیر صاحب ورته خبرې کوي مهمان خو ستا پیر پېژنم نه نو خبرې څنګه وکړو هماسې دی چې دا خوب کې خو دې نه یم لیدلی وایي زه ستا څوک ستا پیر څوک یم زه خو چا پسې خبرې نه کوم زه غیبت خو نه کوم عامه خبره کوم ستا وایي ته دا ما پیر نه پېژنې مې خبرې ستا پیر څوک دی نو په کراچۍ کې یو سړي نوم واخیست بیا ما وپېژنه او هلکه مې ټیک ده زه پسې خو ما ته پته نه وه چې ستا پیر دی خو مې زه خو عام جر نه دي باندې دی ستا خبرې کوم خو مې ما اورېدلې دي چې ستا پیر صاحب لمونځ نه کوي خانقاه کې ناست دي د خپلو مریدانو سره او لمونځ نه کوي نه یې ږیره شته او نه یې غټ غټ برېتې برېتې دي او ږیرې یې نشته لمونځ نه کوي ما ته وایي اوهو لمونځ نه کوي آپ یو مند مکہ کے کئی ایک نماز مکہ میں ایک مدینہ میں ایک بغداد میں یو مکہ کی یو مدینہ کی یو بغداد کے میداد وکم دے ارے خوان تجھے داد و ماں وی ماں مولی سے تاسو ملیان عجیبہ خلقے میں والے وی دا طول دنیا و تا دے لاس کے پرتا وی تا کرد دل تا خبری کم او دا ماں پھر سے اپتا پتر جی دا ماں مرید کم دے والار جو کیا سارا خبری کم اللہ اکبر میں دا خدا رسول اللہ مبارک صحبت
دا خو د الله صفت دقه مې تاسو ګمراهي ده بېوقوفه دا خو الله ته پته ده دنیا کې څوک په کوم ځای کې ولاړ دی او څه کوي او څه خوري او ما تسقط من ورقة الا یعلمها دا خو د خدای صفت دی ظالمه د خدای صفت ده مې ما خو اورېدلي چې هغه د سپو د جنګولو افتتاح کوي او سپین ساتي او د بازونو د الوزولو افتتاح کوي ما خو دا ستا د پیر متعلق اورېدلي ما که دا کار کوي او دا مونځ نه کوي دا ګمراه دا فاسق دی دا فاجر دی ځکه ورته هر څه وی او د غیب علم الله لدې بچی عقیده درسته کړه عقیده چې دې ټینګي او نیک سړی وي او که ته د پیر طریقت او پیر شریعت پې زمونږ د سرتاج عقیده درستول پکار یو ښځه خاوند و نو هغه خاوند یې همدغسې بېوقوف دا خمقه ده مرید خمقه المرید ساحر او جادوګر وي پیرې او څه سحر دې وویني نو بس دی وایي دا اوس خدای ته رسېدلی نو ما پیر رسېدلی دی مې کوم خوا دا دی وخواه چې کوم خوا رسېدلی رسېدلی چېرته رسېدلی که نیک دی نو د خدای قرب ته رسېدلی دی که د سنتو مطابق عمل کوي نو الله ته رسېدلی دی بلکل زمانه دا بزرګ دا نیک دی دا د الله ولی دی دوست دی او که دی فاسق دی او فاجر دی نو بل خوا رسېدلی دی ما خاوند به یې وي ښځې ته وي زما خاوند ته د غیب علم دی په دې کور کې ورته زار وخت ښکارم او ته ماته ښکاري ښځې وي خامخله د غیب علم الله سره دی دا څه کوې خیر د دواړو به جنګ و نو ښځې هوښیاره وه نو هغه ښځې دې خاوند ته ویل تا پیر صاحب ته وایه ډېر نیک سړی دی یو دعوت وله تیار و خوشحاله شو ډېره څومره مریدان دومره بس ته بېغمه او سروجې روان چرګان هغه یې پاخه کړل او دعوت یې جوړ کړ او مجلس یې ولګېد پیر صاحب دې ښه مزېداره ګدی او ځان له مسند جوړ کړی د ناستې مریدان خوا کې دسترخوان پر لګېدلی ډوډۍ کېښوده روټۍ کېښودې غوړی ډکې ویې راځئ ټول مریدان راغلل کېناستل په غورو ته پیر صاحب په خپل مسند کېښود چې پیر صاحب وکتل نو مریدانو ته چې کومې د روجو غوړی پرتې دي نو چرګ پې د پاسه پروت دی پیر صاحب هغې کې چرګ نشته بس مریدان همداسې تیز تیز وکتل چې مرید ته چې خدای دې تباه کړه دا د پیر صاحب عزت نه روستی دی که دا بې عزتۍ ده مونږ ته د چرګان ایښي دی پیر صاحب ته دې نه ایښي او پیر صاحب چې غوړی ته وکتل ای ته خدای هلاک کړه نو چرګ ما ته چرګ دی نورو ته شته او ما ته نشته هم خفه شو او رنګ یې ژاړ شو چې دا خو تا زما بې عزتي وکړه نو دا سړی در کور ته لاړ او ښځې ته ویل مېلمانه به دې وکړه نه دي څرمن به دې وباسه وی ولې وی تا زما د پیر عزت وکړه که بې عزتي دې وکړه چې پیر صاحب خفه دی رجو له ګوتې هم نه وړي او مریدان هم ټول خفه دي هغې ته دې چرګ کېښودو چې اصل مېلمه دې پیر صاحب هغه ته دې تشې روجې ایښودې دي تا سره زه به پوه شم خو چې دا مېلمانه راډیو غږ درته نه کوم هغې ورته ویل څه چل شوی دی وینې پیر صاحب ته تشې روجې پرتې دي وی ته چې وایي زما پیر عالم الغیب وی دې سره د علم غیب څه تعلق وی خدای دې بې خوباسه پیر صاحب ته ووایه چې دوه ګوتې درد نه کړه نو لاندې هغه ته چرګ پروت دی په غوړی کې دوه ګوتې درد نه چرګ نه او د هغه شل مې له نه خوا منګی عقیده به درستی عقیده به ټیک دی الذین آمنوا چې عقیده به راځي زمونږ د پښتنو پیران الحمدلله صالحین او دیندار زما پیر او شیخ الحدیث مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد فرید رحمت الله علیه هغه پیر نیک د سنتو مطابق زما خپل نیکه خپل باباجي حضرت مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه پیر هغه نیک سړی ما په خپله لیدلی دی د خپل ځان صفت څوک نه کوي ما لیدلی دی په ژوند کې تهجد هغه چېرته نه دي پرېښی زه د ده دام او که چله به ناجوړه نو هغه حدیث باندې عمل به کوو بیا به وروسته زوال نه مخکې او د اشراق نه پس هغه خپل لمونځ واپس وکړو د شپې هغه تهجد او خدای ته به ټوله شپه ژړل او 57 سال د وړې دورې او د احادیثو درس یې کړی دی 1 روپۍ تنخوا نه ده مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه شیخ العلم مولانا محمود حسن رحمت الله علیه پیرو چې انګریز سره جنګېدلی دی حاجی امداد الله مهاجر مکی رحمت الله علیه مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه زموږ د علاقې یو عالم تېر شوي دي تاسو به یې نوم اورېدلي سابق صاحب د رضا و
دا ټولې پېژنې دا د اخترونو رجوع اعلان دی کو د رضاو ثابت فاضل دیوبندو ما د هغه نه په خپله اورېدلي دي یو د بل د خولې خبره ده یو د خپل اورېدو خبره د دې ګوان هم شته هغه ویل چې دیوبند کې هم یو زوم یو صاحبزاده عبدالباري جان صاحب صاحبزاده عبدالباري جان صاحب د عمرزو صاحبزادګانو د خالد جان صاحب ترو تاسو اسحاقوټ خالد جان صاحب د ترو ډېر نیک سړی فاضل دیوبندو او تا حیات د جمعیت علماء اسلام جنرال سیکرټري د صوبې تاسو چې هغه جمع نو بل د صوبې امیر به مولانا ایوب جان بنوري صاحب او جنرال سیکرټري ورسره دی د دې مقابله بچانه کوله دا به بالکل بغیر د مقابلې نه امیر او جنرال سیکرټري سابق صاحب زوم او خالد جان ساده صاحبزاده عبدالباري جان او یو بل کس راته یاد اوس باندې الله دې وبخښي دې تاسو ته نوم نه علم ما پیژنم وی موږ درو کسانو په دارالعلوم دیوبند کې سبق وی موږ وی چې لکه زو مولانا شریف علي تانوي صاحب رحمت الله علیه تانبون کړي دا ملاقات سره بیا هم قرار مانی کېرا د هندستان کې مو وخت تیر کو دا مولانا شریف علي تانوي رحمت الله علیه ملاقات نو دا هم شوق و دا صاحبزاده عبدالباري جان صاحب هم شوق او هغه درې ملګري چې زموږ د کمرې هغه وی چې د پیرانو میرانو لنه پیر میر پکې نشته موږ هلکه مولانا اشرف علي صاحب ډېر لوی بزرګ دی مفتي اعظم د دارالعلوم دیوبند پاتې دی خدای لوی علم ورکړی دی ډېر نیک سړی دی بس وی هغه غیبت شروع کړي چې دا پیران داسې پیران ګوره غیبت به نه کړي بد به نه وي دا بزرګان او بد او اشرف علي پکې څه ته وایي او فلان او فلان وی خیر موږ ته وایي چې سیل له لاړ شي هسې به تانبون خو ویلې هسې خو به ویلې د دعا لمز هسې لاړ شه نو وي ده په روانم کوی په لاره یې غیبت کوي چې مړه تاسو پیرانو پسې ګرځئ خدای نه غواړي موږ چا نه غوښتنه موږ نه کوو دعا ده خیر په لاره لګیا د معاشر پړي صاحب په دی یاره وي موږ ته وایي چې کوڅه د دې ریل ګاډي نه بس دا ظالمه تاسو ګناه په موږ هم ګټئ په خپله هم غیبتونه وایي چې تانبون ته لاړو مولانا اشرف علي صاحب رحمت الله علیه دا د هغه اخري وخت و د هغه د خانقاه چې کوم بشر مرید و نو هغه به لاول خلکو ته د هغه د ملاقات هدایات وی مولانا اشرف علي تانوي صاحب سره چې ملاویږي وخت به نه ضایع کوي درې تپوس به د نبي مخکې نه ورته ځان تیار شي دې به درنه تپوس کې آپ کون ہیں څوک یې چې جواب تیار دویم به درنه دې تپوس کې کہاں سے آئے ہیں چې جواب تیار دریم به درنه تپوس کې کس لیے آئے ہیں نو که بیعت کوئ نو ورته بیعت که دعا غواړئ وی دعا لرئ که مسئلې تپوس کوئ مسئلې تپوس کوئ که اسې ملاقات دی خو یو خبره به کوئ شل به نه کوئ ځکه وخت یې ډېر قیمتي دی او ناجوړ هم دی او مېلمانه ډېر دي وی هغه هدایات راکړل وی مونږ وردن نه شو چې وردن نه شو مولانا اشرف علي صاحب ناست و مونږ ودرېدو سلام هم واچوو وی هغه رانه تپوس وکړو جواب د سلام نه پس آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں اور کس لیے آئے وی مونږ ورته وی چې حضرت ہم دینی طالب العلم آئے دارالعلوم دیوبند سے آئے ہیں بغرض دعا حاضر ادام ہوتا ہوئی ویمات مقدر صاحبزادہ عبدالباري جان سے پھر مقدر اگر درین سے مقدر ویمون دوارو دیوی چی آپ تشریف رہا وی جی کینا استو وی دی درین تاوی چی اٹھو خبیث اٹھو وی آقا خواهد چی اٹھو اٹھاو تم کو خبیث نجاس تم کیسے آئے نکل جاؤ خدای حیران شو مونږ چې خدایه هغه چې ده خو دلته څه خولې نه غږ هم نه رسي په لاره غیبت کوي دا لوم دیوبند کې غیبت کو دې ته کشف وایي دې ته کشف پر پیدو شو گھر پہ تشریف رکھے آپ کو ملاقات کے لیے آئے ہیں اچھے لوگ ہیں اور یہ خبیث ہے اس کا باطن گندا ہے میں نے اس لیے اٹھایا اس کو تب گندا دے دا کار دے دا کشف خاوندا دا پیرانی مولانا اشرف علي تانوي چې بار بیا راووتو نو ورته ودرېدل ته وایې پیر دا او پیر دا تا خو د ده مخکې سلنه مرید مخکې له ده مخکې ده ته چا دا الوي چې ته خبیثه او باطلې ظالمه دې ته کشف وایي د زړه په سترګو هغه ویني چې په دې ظاهري سترګو او ظاهري غوږونو کوم څیز محسوسېږي وایي چې یاره اوس زه څوک کړم ما سره بیا لاړ کېدم معافي غواړم دا خو واقعي ډېر بزرګ سړی دی
او د تقوا الله کشف مې چې مونږ یې ریګو مونږ ته د کوردی معافي غواړي پتا دې تبلیغات مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ برکت الله سره شیخ الحدیث دا پیرو دا نیکانو صالحان نو پیری مریدی ته چیرې ته تاو هغه پیر سره خپل نسبت جوړ کا یا هغه پیر عالم وي او دا خپل عقیدې خاوند دی او پاک او نیک سړی دا زموږ وطن خو ډېر ښه تاسو پنجاب ته ورشئ نو حیران بشئ دې پنجاب کې پخوا په دې مانسیره کې یو پیر اوس مړ دی ما نولیدې خو ما په کثرت اورېدلی و د ډېرو غټو غټو خلک یو وزیر اعظم زموږ تېر شوی دی د هغه فیروزه نوم یې درته نه او هغه د ظالم بچې په یو تیږه ناستو د پیرو مکمل بربنډو مکمل پیژنې یعنی دومره ټوکړه جامه هغه باندې نه وه یو شان به بربنډ ناستو ننګه پیر بربنډ او خلک به تل ښځې به هم ولد دی ظالم ته او سړي به هم تل او په ملا به یې ډب ایسته و چا به یو ډب وویسته وي ده ته برکت میلاو شو چې دوه به یې وویستل ده ته وي ډبل برکت میلاو شو هلکه ګورې د پوه شئ په خبره پوره بربنډ پوره مکمل لوس دا هم د خلکو پیر اوریانیت هغه ښځې دي سړي ما سکول کې سبق وی شپږم جومات کې او کومم جومات کې موږ نه پوهېدو ما د یو سړي وی په دې پېښور موچیلړه کې یو پیر دی او دسمات یې نه کوي د هغه دا خاصیت لکه موږ وی دا به هم ښه پیري یو دس نه مات حالانکې اوس پوهېږي چې هلکه او دس نه ماتول خو پیري مریدي نه ده خو چې اوبه دی رزقي متیازې به درځي که رزقي متیازې به نه راځي اگر ډوډۍ دی وخوړل او دسمات یې به در درکړي که کم خوري لږ پکې دا اوس صحابه کرام او دسمات کړي دي دا بزرګان هم او دسمات یاره مو یې ناشنا شی دی او بلکې یو سړي به یاره پېښور کې زه بس کې ناست وم نو ویدې پېښور کې روان وم ویدې چې ناګومان ته ورسېدم پیاده مې هلته ولیدل چې په شپه درته ورسېدم بیا هلته پیاده روان هلکه مې دا خو نیک سړي دی ورته ملاقات ته ورسېدم زه وله لاړم موچیلړه ورته وایي دا چې سپلو مارکېټ کې پېښور چې ورغلم او تاسې ما تپوس وکړو دا مې لکه دا پلانکي نوم یې راته یاد اوس یې شوی مې پلانکي پیر صاحب کوم دی وایي دا مخامخ دکان سړي ما ته پیر صاحب نه دی چرسي دی هغه دکان کې داسې د چرسو بینو که نه او چرسیان ورسره ناست اوس ښه جامې چولې چې ما باندې الټۍ ولګېد زه ترې ووتم یو شیخ غوندې سړی و څپلو موچي و هغه ته مې لکه ما اورېدلی دي چې دا پیر دی وي پیر نه وي چرس مسکین چرسیان ورته راغلي هلکه مې ما ته چا وایي چې دې اودس نه ماتوي هغه وخندل ما ته یې بېګا د شپې 10 بجې راشي چې دا هغه سوټه درته وښیم دې څونه غټ ولم نو څه خبره لمونځ نه کوي روژه نه نیسي دغه ځای روژه کې مفعال کوي او چرسونه څکي او خلک ورته راځي اوس وکړو چې ما ته دوا کوم او د شپې ظالم ګول کړي د ورځې نه کوي دا اوس آخر د مارونو زه راته یو خبره کوم ذهن کې واچوي زما خبرې د اصلاح نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي معجم کبیر د طبراني کې غالبا دا حدیث ده غالبا فرمایي چې یو سړی په یو لاس کې درته نور راښکته کړي او په دې بله کې درته سپومۍ راښکته کړي او که په ده کې د شریعت معمولي غوندې کمیم وي د پیغمبر د سنتو لږ کمیم پکې وي نو دا به نیک صالح ني دا به ساحر او جادوګر د شریعت په قانون باندې سړی وتله که دې د پیغمبر د سنتو متبع و دا نیک سړی د پیر صاحب د لاس نیوم کوه ورته تسبیح به هم درکړي ذکر به هم درکړي خپل نسبت قایم کا او که کوم سړی د شریعت په قانون نه دی برابر او دی فاسق دی په کبیره ګناه کې مبتلا دی دا نیک سړی نشي دا پیر نشي کېدی اذا كان الغراب دليل قوم يمر بهم على ضيف الكلام چې قارغه د قوم مشر شو نو کوم قابل دی مردار نو دلومبه صفت د ولی الله څخه جو الذين امنوا چې عقیده به درسته او ایمانیات به برابر دا نو به صفت دی او زمانو دا صفت اولا بچا کې موجود دی په عالمان دیم نمبر منتقل کېږي ولې ځکه عقیده خو په نقل معلومیږي صرف دوه څیزونه د عقیدې په عقل معلومیږي دوه یو د الله وجود او بل د الله وحدانیت یا الله یو دا په عقل معلومه باقي ټول د فرشتو وجود د کتابونو جنت دوزخ اخرت کل استرات
دا ټول په څه معلومیږي په نقل په قرآن او سنت دا په عقل نه معلومیږي او په قرآن او سنت او په نقل څوک خبردار دي ملایان مونږ که عقیده پیژنو ملا نه به زده کوو په خپله نشو معلومولی ما ته څه پته لګي چې قرآن او سنت یو شی ووایي نو زه به هغه وپېژنم تا ته به وښیم عقیده د عالم نه به تاسو یو مثال درکړم یو سړی چې په خپله د پنچرو چل نه ورځي بل ته پنچر کولی شي جواب راکړي یو سړی په خپله ګیلکار نه دی تا ته ګیلکاري کولی شي جواب راکړي که یو سړی په خپله ټیلر نه دی دردیتوب نه ورځي تا ته دردیتوب کولی شي زما یو دغه ملګری دی دا زما دا تقریرونه ټایپ کوي په دواړو سترګو نابیلا دی بشیر جان خیر نعمان شاه څه ډالر دی جوړ کړی سړی سبا به خلک وایي چې ډولکي ورسره وایي بشیر جان په دواړو سترګو ړوند دی ړوند نو ما ته ویله مولوي صاحب یو ارمان مې دی یو ارمان مې دی دا خدای پوره کړی مې څه وایي چې تا سره ډرایور شم ړوند دی په دواړو ما ځان سره ډرایور که دا مې ارمان دی کله چې مې جنت ته وشو تا به ډرایور زر به مې ورسېد نو چې یو سړي ته په خپله ډرایوینګ نه ورځي هغه بل ته ډرایوري کولی شي نه نو که د دې ملا صاحب عقیده خو به ته د ده نه زده کړې نو که د ده خپله عقیده نه برابر او په عقیده نه دی پوه نو تا ته به خورې عقیده ووایي لومبۍ مصداق د الذین آمنو څوک شو عالمان دویم صفت ته چې دی وکانو یتقون ځان له جمله ده او استمرار هم دی پکې کانو یتقون تقوا څه ته امام بیضاوی غالبا 3 مرتبې ښودي حافظ ابن حجر عسقلاني په فتح الباري کې 6 مراتب ښودي علامه عیني بدرالدین عیني 7 مرتبې ښودي د تقوا خو دارومدار او بنیاد د تقوا کې ډېر اوږد بحث دی خو دې وخت کې نه نشم کولی دارومدار یې په خشیت الهي څومره مراتب د تقوا چې دي موقوف علی د هغې دارومدار خشیت الهي خشیت پېژنې خشیت معنا هغه یره چې هغې سره عظمت هم ملحوظ 2 قسمه یره ده یو سړی د مار او د لړم نه یېرېږي د ده په ذهن کې دا دي چې دا مار لړم نقصان نه کوي خو دا ظالم دی ظلم دی دشمن نه یېرېږي لکه دا سوچي چې دشمن مې وژني خو په ما ظلم کوي یو هغه یره ده چې د استاد نه سړی یېرېږي یا د مور او پلار هغې کې دا نه وایي چې د استاد ظالم دی مور پلار ظالمان دي هغه د هغه عظمت احترام پړه کې پروت دی چې که ده دا غلطي کوم استاد به خفه شي مور به خفه شي پلار به خفه شي نو خشیت هغه یارې ته وایي چې د الله نه یره کې خو دا دا یو شی پکې بند کړه که نه دا یو بند کړه دا نورې پیټۍ شته که نه دا یو پیټۍ بنده که نورې شته که نه دا پیټۍ چغه وایي نو به دغه پیټۍ بنده که تار دې لر که خبره ختمه دا نورې شته که نه بله زما اواز زما په خیال تاسو داسې مورئ که نه نو الله نه یره څه داسې یره چې د الله عظمت دی ورسره که زه دا غلطي کوم الله مې رانیسي ولې د الله بېادبي به راشي بېعزتي به راشي نو تقوا دویم صفت د ولي تقوا ده او د هغې دارومدار په خشیت دی خشیت او خشیت په چا کې موجود دی په علماو انما یخشى الله من عباده العلماء دا بیا مؤکده جمله ده خدای نه یریدونکي خلک دا نو دا 2 صفته په علماو کې موجود دي لهذا علماء اولیاء الله تو خپله صغرا کبرا جوړ که شکل اول جوړوي که ثاني جوړوي که ثالثه او که رابع هذا یو سطح محتوا نو علماء اولیاء الله دي علماء هغه خلق دي چې الله قرآن کې صفت کړي علماء هغه خلق دي چې رسول الله مبارک صفت کړي علماء هغه خلق دي هغه چې الله قرب او تقرب دي خلقو ته حاصل دي علماء هغه خلق دي چې د الله په کتاب په قرآن او د پیغمبر مبارک په حدیثو خلق کوي علماء هغه خلق دي چې د پیغمبر مبارک وارثان
د خدای لوی نعمت دی چې الله پاک چاته د شریعت او د قرآن علم ورکړي. نو ستاسو دی او کشر ته د چا بروري د چا بترګوري د چا بچی دی د چا د سبق ملګری دی د چا د کلاس ملګری دی د چا د کلي د ګوند ملګری دی. محترم مولانا نعمان شاه صاحب الله ولا علم ورکړو. تاسو ټولو له دې د علم مبارک مبارک دی. به تاسو ته ان شاء الله درس کوي. موږ سره دوره حدیث کا فارغ شو په دارالعلوم عمانیه معلوم او ډېر ښه وخت ما سره تېر کړی. ما ته به بالکل مخامخ ناستو په لومړي صف کې مخامخ ټولو طالبانو پېژنده مخامخ. او هغه هلکه تاسو نوم دی عمر رحمان جی عمر رحمان صاحب مو سره خوا کې ناستو هغه مو ورسره او دا ته دی هارون شاه صاحب د نظاري چن دا درې واړه مخامخ ناستو ملګري. دا شکر الحمدلله خپل علم او تقوا او پوره پابندي د سبق یې کړی ده الحمدلله. او غالبا په امتحاناتو کې ښې نمبر یې اخیستی دی ماشاءالله. نو دا د خدای پاک کرم او د خدای فضل و په نعمان شاه صاحب باندې او په دې دواړو ملګرو په ټولو باندې چې الله د دین او د شریعت علم ونه ورکړه. او زما وروڼو موږ ول آخر کې سند ورکړه. موږ کې څنګه خپل استادانو د رسول الله مبارک سره په کومه کړۍ کې پیلي دې موږ په هغه کړۍ کې د رسول الله مبارک په هغه سلسله کې وردن نه کړو. ټول وایي الحمدلله. علم خوشې دی ها. تاسو ته هم دا ترغیب دی. قسم دی یو هلک چې د کالج نه فارغ شي نو پلار یې خوشحاله مور یې خوشحاله او چې د علم نه فارغ شي رب العالمین خوشحاله. کائنات ولې فراغت نشته. داسې عرف کې مونږ وایو فارغ شو بس د کتابونو د دغه معروفو کتابونو د ویلو نه فارغ شو. نور صاحب د علم نه فراغت نشته. د علم حصول خو تر اخره پورې ښه نه کوي. زعم علماء تر مرګه پورې علم حاصل کړي. تر مرګه پورې علم یې ښودلی دی او علم یې حاصل کړی. دا فارغ التحصیل چې مونږ وایو دا دې زموږ خپله اصطلاح ده. د یو خاص کتاب د وینا نه فارغ شو بس. نور چې کله سړی مولا شي دی به نور زده کړه کوي. موږ اوس هم لګیا یو زده کړه کوو. کله یو شرحه ګورو کله بله شرحه ګورو کله یو حاشیه ګورو کله بله ګورو. دا الله پاک د علم ورکړي. او دوه دورې یې وکړې. څو دوه. یو د حدیثو دوره او یو په بله دوره کې ور داخل شو. نکاح یې متړلی شو. دې ته ډبل دورې یې نو خدای دې د دواړو توفیق ورکړي. د علم د رسولو توفیق دې الله خدای پاک ورکړي. دې قوم ته هغه څه ورسوي چې کوم موږ دته کوم پټکې ور په سر کړه. او دا بل بار یې چې په سر کړو د خپل اهل و عیال د کورنۍ دې له دله دې خدای پاک د هغې په صحیح طریقه د پوره کولو توفیق ورکړي. الله دې وله په نسب کې نارینه اولاد ولیکي. عالمان اولاد دې وله خدای پاک ولیکي په نسب کې. او خدای پاک دې د ده د بیبي او د ده په منځ کې خوشګوار تعلقات راسي. نو زه په دې خبرو اکتفا کوم. علما کرام نور موجود دي اجل علما او زما ډېر قریبي محبوب او په ما ډېر زیات ګران او ما ته ډېر زړه ته نږدې د دغه زمانې یو ډېر محقق او مدقق عالم شیخ التفسیر او شیخ الفقه او شیخ التخصص فی الفقه او ډېر ښکلی عالم محقق مدقق حضرت مولانا مفتی محمد نظیم محمودي صاحب دې نه مشهور تدریس کوم. هغې هم انشاءالله باید ده باندې د هغه هم سایه او سوری دی. هغې هم تربیت کړی دی او هغې سره یې سبقونه وي. او د دارالعلوم شیرګل زمونږ حضرت مولانا مفتی عبدالسلام صاحب دې نه مخکې هم هغې ته شریف فرمالي. یو ډېر مبارک انسان دی او متقي او بهترین عالم د دارالعلوم شیرګل. او نور علما هم د ما نه نومونه هېرېږي. هم تشریف فرمالي چا به بیانونه کړي څوک کوي. خدا د ده لپاره یو برکت دی چې دا ټول استادان دله رالل او دلته یې شرکت وکړو. موږ دته دعا کوو د ده والدینو ته د ده دوستانو ته الله یې د په علم کې برکات واچوي. خو یو خبره تاسو ټولو ته کوم. دې د چا به د سکول ملګري د چا د کالج ملګري د چا د لوبو ملګري تاسو به ورته نعمان به ورته نعمان او نعمان ښه. اوس به ورته دا نه وایې ښه. اوس به ورته مولانا صاحب وایي. مولانا صاحب ورته وایي. مفتي صاحب ورته وایي. مفتی بس چې ده ته علم و خدای ورکړه دې فتوا تخصص نه دی کړی بیا هم ورته مفتي ویلی.
دې خبرې جوګه دي چې ته دین مسلې تاسو ته کې ولې جواب کړي مفتی صاحب هم ورته ویلي شي مولانا صاحب هم ویلي شي ملا صاحب هم ورته ویلي شي او به تخپلي نومونه ها اشته چې الله خوشاله الله استاسو خیر برکت عافیت نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین یو ځل درود شریف ټول وایي.